بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. نن په ملک آباد کې د یوې غونډې تابعه وشوه چې پکې د خواوشا علاقو خلکو هم په کثیر تعداد سره ګډون وکړو. په غونډه کې د علاقې مشرانو د یوسف علي سره د سیاسي مرستې وعده وکړه او د خپلو خیالاتو اظهار یې وکړو. کانچې ته میشته دي تاسو ځان سره سوچ وکړئ ټولې کانچې وي. اوس انشاءالله دا وټو چې موږ او تاسو واده وکړو چې دې سړي له ورکړو انشاءالله چې دا تکړه دی نوجوان دی انشاءالله زموږ او ستاسو مسلې به الله کوي بل څوک یې نشي کولی بغیر د الله نه. خو نه الله وایي څه وسیله وګوره دا وسیله ده دا موږ وسیله ده انشاءالله چې دی به زموږ او ستاسو دپاره د ټولو دپاره یو شان یو شان منډه به وایي. حساب دپاره به زه تاسو څه ووایم خو تاسو خو ټول د هغه عزیزان د هغه د کور د انغري د غاړې خلک ناسي نو زما خو ما دپاره دا نه ښایي چې زه تاسو ته ووایم چې تاسو ورته ووټ ورکوئ. موږ ماشومان نه یو موږ کدو تورې پیژنو موږ ماشومان نه یو موږ کدو تورې پیژنو ښه په دې پوهېږو موږ شکور او ښکاری پیژنو. ملک یوسف علي مومند د خلکو شکریا په دې ډول ادا کړه او د الیکشن حوالې سره وایي چې نورو کلو هم زمونږ کلي دي ټولو ته د زړه د کومې نه په خیرانې وایم او ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له په دې لنډ تنګ وخت کې ټایم راکړو. باقي تاسو ته پته ده د الیکشن ماحول جوړ دی هر طرف ته منډې تړلې سټارټ دي نو موږ هم دا خواهش وو چې موږ تاسو ټول خپل مشران راغونډ کړو یو خپله غونډه وکړو کینو چې سلا مشوره وکړو چې دا الیکشن به څنګه کوو او څه ترتیب سره به یې کوو څه روټین سره به یې کوو ځکه چې دا یوازې زما الیکشن نه دی او زما دا چې دا الیکشن چې دی زموږ ستاسو له ټولو د شریک الیکشن دی او ټول به انشاءالله داسې منډه واخئ چې څنګه مطلب زه ولاړ یم او زه یم داسې هر سړی به تاسو دغسې شانته منډه واخئ چې هر یو خپل امیدوار دی او خپله به منډه واخلي ځکه دا عزت انشاءالله دا به راوړو او دا به په ټول په شریکه راوړو د خیره ګټه او دا به زموږ او ستاسو په ټولو ګټه ده او ټول به خپله دې لپاره منډه وخو. باقي خدمت دی خدمت خو شکر دی زمونږ د مشرانو نه را روانه ده مونږ کړی هم دی اوس به هم کوو بیا به هم کوو خو دا چیرمني ناظمي یا نه دا اهمیت نه لري په دې کې خو دومره وي چې کم از کم هغه څه ترقیاتي کارونه چې هغه بغیر د دې عهدو نه میلاویږي چې هغه ته چاله نشي کولی. باقي چې څه زمونږ وس هغه خو مونږ کوو او کړي هم دي انشاءالله. باقي دا به هم تاسو سره وعده وي انشاءالله چې د حکومت ته طرفه 10 روپۍ میلاویږي نو زمونږ به دا کوشش وي چې مونږ 11 لګو د خپل طرفه 4 کال تیر شي یا څومره بیا راځو او تاسو سره زه بیا دلته میلاویږم نه چې په دې زه قسم خوړی شم چې شکر دی د عوامو به م روپۍ نه وي خوړلي که او خپل څومره وس یې انشاءالله هغه به کوو ورسره دې سره دومره وي چې کم از کم دا سیټ نه مونږ یو سړي ته ویلی شو چې بهی زما م علاقه ده تاسو وګورئ دا چکنودک خاص کر زمونږ د یونین کونسل چې دی دا په ترقیاتي کارونو ډېر زیات وروستو پاتې دی لکه دې کې بالکل نه دي شوي کارونه ولې هغه شانته منډه چا نه ده والې او پکې دا نه ده چې لکه دا زما کلی دی شکر دی چې دلته څومره کلي دی ټول زما کلي دي چې څنګه ملک آباد کې یو شی کېږي داسې به انشاءالله په هر کلي کې هغه کوو. په پروګرام کې مولانا شوکت علي هم د اسلامي تعلیماتو په رڼا کې یو څو خبرو سره سره د خلکو نه د اوټ غوښتنه هم وکړه. د الله پیغمبر څه فرمایي به حیثیت یو مسلمان زمونږ ستاسو تاریخ وګورئ عمر رضی الله تعالی عنہ د 32 لاکھ مربع میل څه د حکمران دی هغه کې انتهایی عاجزي په ګشتونه کې په کوڅو باندې ګرځي د غریبانو خیال ساتي ولې هغې ته د رسول الله مبارک دا حدیث یادو چې سید القوم خادمهم چې کله یو سړی د قوم مشر شو نو دا به خادم د قوم وي څه به دا به خادم وي دا به د خپل قوم د خپل رعایا د هغې خدمت به کوي. رسول الله فرمایي آیة المنافق ثلاث د منافق علامې 3 دي ښه څو دي عزتمندو چا نه یېرېږئ ما دا روزي موږ تاسو له څوک درکوي چې مال یې راکړي تاسو له بې سر کې درکوي چا پروا مه ساتئ حقه خبره په صحیح میدان کې صحیح خبره نه خبره چې وروره بس هغه سره ولاړ یو په دغه غوټ کې زما نه خفه کېږه ما نورو کې به بیا زما خوښه دی چاله یې ورکوم داسې به کوو که نه به کوو نو پیغمبر علیه السلام فرمایي آیة المنافق الثلاث د منافق نښې 3 دي ښه څو دي
اوس دې حدیث ته ګوره بیا ځان ته ګوره ښه اذا حدث کذبا کله چې خبره کوي نو دروغ به وایي څه به وایي دروغ به وایي نو اوس کو تاسو دروغ وایي خو بس هغه طرف ته لاړئ او بل اذا وعد اخلفا چې کله چا سره واده وکړي تاسو ټول رسول الله له واده واغسته کو هم نه غسته ها نو پیغمبر اسلام فرمایي اذا وعد اخلفا چې کله واده وکړي نو بیا مخالفت کوي او اذا اوتو من خانه او چې کله وسره امانت وشي یو امانت وسره کیږي په هغه کې به خیانت کوي نو عزتمن واده وکړه چې ملک صاحب له ان شاء الله وټ ورکو منډه ولا واخه نو دې ته موږ تاسو الحمدلله ټول واده وکړه خپ اسکه غړې ولا منډه واخه تکړه سړی دی چې ما ورته خپل قاریان او خپل عالمان ورته کېنول عزتمن نو زه پکې د خدمت جذبه وینم په آخر کې د علاقې د امن او پرمختګ دپاره یو مجموعي دعا وشوه او د روایاتو مطابق د راغلو مېلمنو مېلمستیا وکړلی شوه د الله رب العزت بندګان او د الله بندګان دی الله مونږ جوړ کړي الله دې زموږ ستاسو په زړونو کې اول د خپل دین د خپل حبیب او د خپل قرآن مینه محبت الله پیدا کړي الله دې عزتمنو مونږ تاسو صحیح مسلمانان جوړ کړي په هر موقع په هر وخت کې د حق خبرې کولو او د حق خبرې ملګرتیا توفیق دی الله زمونږ ستاسو راکړي الله د کیمرمین زیشان حسین سره شهنام شاهین علمزی مرکز نیوز سوابي